السلام علیکم کتونکو زه عمر زاده خبرې کوم چې په اس سی ټي آی منټل هاسپټل کې ایز ماهر نفسیات کار کوم. تاسو ته پته ده چې په مختلفو موضوعاتو باندې په مختلفو ژبو کې زموږ پروګرامونه د ذهني صحت په حواله سره یعنی چې څنګه به موږ په دې معاشره کې یو اویرنس راولو، یو بیداری راولو چې خلک د ذهني صحت متعلق ډیر څه وپیژني او په ډیر څه باندې ځان پوه کړي چې هغه د خپل بیمارانو هم خیال وساتي او د خپل صحت هم خیال وساتي. او څومره چې د دې سره متعلقه سټوډنټان دي یا څوک چې پړهی کوي د دې متعلق چې هغوی ته هم پته ولګیږي او هغه هم د دې نوي د علاج مطابق یا د ذهني صحت متعلق معلومات حاصل کړي. نو نن چې زمونږ کوم ټاپک دی هغه دا دی چې زمونږ په معاشره کې د ذهني بیمارانو متعلق عجیبه شانته کې کنسپټ موجود دی چې خلک د ذهني متعلق په بیماری متعلق واوري نو هغه یو عجیبه شانته کې سوچ خپل ساس کی چې دا بلا څنګه بیماری یو د دې بیماری متعلق چې کوم دی نو څنګه به یو سړی وخت تیری او دا بیمار به چې کوم دی نو څنګه ژوندۍ تیری او د دې بیمار ته په وړه خبره باندې دا وایم چې ته بیماری او هغه په سوشل انټریکشن یا په معاشره کې نه پریدي په معاشره کې هغه د خبرو جوګم نشي پاتې کېدلې نو له څوک نوکری ورکوي نه څوک د ځان سره په ملازمت باندې اخلي او د دې نه علاوه هغه په یو سټریس سچويشن کې یا په یو داسې حالات کې پاتې شي چې داغه په ذهن باندې بوجي داغه په ذهن کې یو خاص خبرې تاویږي چې زه خو ذهني بیمار یم زه هیڅ نشم کولی او زه په دې دنیا کې د خپل ځان د یو عام انسان په شانته وخت نشم تیرولی. نو نن لږ شانته کې په دې باندې خبرې اترې کوو او هغه دا دي چې کله یو ذهني بیمار په باره کې زمونږ داسې یو سوچ راشي یا د معاشري یو داسې سوچ راشي چې دا سړی د یو کارم قابل نه دی، دا نه خپله ذاتی زندگی صحیح شي تیرولی نه اجتماعي او انفرادي زندگی شي تیرولی او نه د خلکو سره یو ځای وخت شي تیرولی او نه د خپل کار شي کولی او نه چې کوم دی نو دا په معاشره کې د یو نارمل انسان غوندې په کارونو کې څه شي اغوستلی. موږ چېرته د ده په باره کې دا قسم سوچ کوو نو دا سړی به هم دغسې بیمار پاتې شي، دا چې کوم دی نو روغېدی هم نشي او د ده په صحت باندې نور هم نیګیټیو یا منفي اثرات پرېوځي. ځکه چې یو انسان کله موږ بار بار هغه ریپریس کوو هغه موږ ډسکریمینیشن کوم ته چې سوشل سټیګما یا ډسکریمینیشن وایي. ډسکریمینیشن دی ته وایي چې ته یو بیمار ته په یو کمزوري نظر باندې ګوري چې ته د هیڅ قابل نه او سوشل سټیګما دی ته وایي چې ته په هغه باندې یو لیبل ولګې چې ته د یو کارم قابل نه ته خپل زندگی د یو عام انسان په شان نشي تیرولی. حالانکه بالکل دا نه ده. کو څومره ذهني بیماران زما خبرې اوري یا د ذهني بیمارانو چې څومره کورونو والای هغه زما خبرې اوري داسې چرته هم نه ده چې کوم سوچ د دې خلکو په ذهن کې ساز شوی دی یا د ذهني بیمار متعلق چې کوم دا خلک سوچ کوي داسې بالکل نه ده چې انتهایی سختم بیماری او هغه د دنیا و مافیها په باره کې نه سپته ورته نه دا هغه هم یو کال ریمیشن پیریډ دی، یو کال چې بغیر د دوی نه هغه صحیح ټایم تیر کی نو دا بالکل ریکوري ته راتلی شي. صحیح ده او دا خبره کله کله ډاکټران هم یو بیمار ته وکړي چې ته به د مرګ پورې دا دوی خوري. دا ډېره سخته غلطه خبره ده، انتهایی غلط کنسپټ دی چې یو بیمار په ذهن کې دا خبره وراچول چې ته همیشه بیماری د مرګ پورې به ته د دوی خوري. دا ډېره انتهایی کمزوري خبره ده ځکه چې یو بیمار پته نه لګي چې هغه کله هم ټیک کېدی شي. زمونږ خو کوشش دی چې دغه نه کمې ته کمه نه کمه دوی ورکو او داسې ماحول هغه ته ساز کو دغه په سوچ کې داسې کار وکړو چې هغه د ماحول کې خپل ځان اډاپټ کړي او د ماحول چې مختلف قسم obstacle یا رکاوټونه یا د ماحول چې څومره سختۍ ني هغه ته خپل ځان تیار کړي او کوم څومره چې دغه ذاتي مسلې یا معاشرتي مسلې یا دغه انفرادي اجتماعي مسلې هغه ټولې په خپل باندې د حل کولو جوګه پاتې شي او د انسان په خپل خپل باندې ودرېږي. خو بیا هم کو چرته معاشره د دې په منځ کې رکاوټ راولي نو اول خدا د چې د دې بیماری متعلق د اویرنس ضرورت دی او کو معاشره مون
په دې خبره باندې پوه نه کو چې په دې قسم مسلو باندې د ذهني بیمار صحت نورم خرابېږي، د هغه ذهني صحت باندې نورم نیگیټیو اثر پرېوځي، نو کېدای شي چې دا مسله نورم سیویر شي او بیا یو بیمار خپل ځان نشي بچ کولی د داسې بیمارۍ نه. خو څومره چې د ذهني مسایلو یا د احساساتو جذباتو چې د چا مسلې یا د سوچ فکر لږ شانتي کې مسلې، نو دا قسم خلک کو زما دا پروګرام اوري، زما دا خبرې اوري، نو هغوی له بالکل دا قسم سوچ نه دی پکار چې زه به همیشه یا بیمار یم یا زه د یو کار مقابل نه یم. د دنیا چې څومره غټ غټ خلک هغه زیات خلک موستلی چې غټ غټ خلک هغه کم از کم د یو ذهني بیماری ښکارو او هغه په دنیا کې ډېر غټ غټ سکلی دی او تللی دي. صحیح ده؟ دا قسم سوچ مکمل غلط دی چې یو او بل دا دی چې ذهني بیماری خو یو قدرتي په انسان باندې راځي، لکه څنګه تبه ټوخې داسې، نو دا ذهني بیماری هم دغسې یو قدرتي طور په انسان راځي. په دې کې خو د انسان خپل یو کار نه وي، خو لږ شان مسله دا ده چې کله ناکله دا لږ سیوا ټایم په انسان باندې پاتې شي او د انسان سوچ او د انسان فکر جذبات احساسات متاثره کی، نور کو داغه علاج وشي، هغه ته چې کوم دی نو ماحول برابر میلاو شي، نو دا خو هیڅ خبره نه ده، ټول خلک بیماریږي. خو بیمار اله سیوا کیږي چې کله د نورو خلکو خبرې په خپل ذهن باندې درنې واخلي او دا سوچو کې چې زه کله هم نشم ټیکېدلی یا زما په ټیکېدو کې ډېر ټایم لګي یا زه خپل لیول ته واپس نشم تللی، هغه بیمار به نشي، هغه بیمار به مخکې. تاسو څومره چې بیمارانی وي زما خبرې اورئ یا تاسو په کور کې څوک بیمارانی، هغه په دې خبره پوه کوي چې ذهني بیماری دا د انسان خپل یو د خپل طرف نه راځي او نه دا د همیشه د پاره بیماری ده. کو چرته داغه د علاج خیال وساتلی شي او هغه ته ماحول برابر کی، د علاج ختمېدلی شي او د همیشه د پاره ختمېدلی شي، ایون چې بغیر د دوی نه هم یو انسان برابر زندگی شي تیرولی، چې هر څومره ذهني بیماری هر څومره هغې ته مسلې. ټیک ده، انشاءالله پر روان پروګرام کې په دې ټاپک باندې لږ تفصیلي خبرې اترې وکړو او څومره چې معاشرتي مسایل دي هغه به پکې هم وچېړو.